بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو لپاره یو بل زبردست معلوماتي ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې مفتي محمد منیر شاکر صاحب د سوخت نه بیمارو د بلډ پریشر مسالې و هغه بیا هسپتال ته منتقل کړی شو او اوس دا خبره په سوشل میډیا باندې دا خبره ډیره وایرل ده چې مفتي صاحب د هسپتال نه نامعلومه افرادو اغوا کو او پته نه لګي. نو آیا په دې خبره کې څومره حقیقت دی، دا رښتیا دي که دروغ دي؟ نو نور خبرې به د مفتی محمد منیر شاکر صاحب د زوینه عبد الله شاکر نه اورو. راځي چې د عبد الله شاکر د خلینا پوره خبره وورو. خو د عبد الله شاکر د خبرې اوریدو نه مخکې اول د دې کذاب او د دې ذلیل خبرې ووري چې د په خبرو به د څومره خلکو زړونه دردېدلی وي او د څومره دشمنانو زړونه به خوشاله شي. د دې ذلیل خبرې اول ووري، بیا د عبد الله شاکر خبرې ووري. سلامونه ملګرو، تازه خبر ډیر غټ خبر د پښتون قومي جرګې غړي مفتي منیر شاکر صاحب د روغتون څخه چې کوم دی هغه چا اغوا کړل او هغه وړي د سره ملګرو یاد وي چې مفتي منیر شاکر څو ورځې راسي بیمار په هسپتال کې پروت و چې د ناروغي وجود سره نامعلومه کسان راغلي او هغه د ځان سره وړي دي. لا هم په کومي تاڼه یا په کومي پایار کې نه ښکاره شوی چې کومي پایار کې نیولې ده یا په کوم چا وړي دي. خو البته دغه خبره ټول ولست باید چې ورسول پکار دي. د پښتنو مشران قومي جرګې مشران چې کوم دی هغه په مختلف دروغجنو مقدمو کې ګرفتاریږي او هغه ذلیل کېږي، په هغه باندې سپکې او داسې هغه لګي د پیلګي چې هغه د پښتنو لپاره د قابل وړ نه دي. ملګرو، د مفتي منیر شاکر دغه وجه دغه جرم د چې هغه د پښتنو خبره کوله، هغه د قوم او د ملت او د خاورې خبره کوله. دغه نه بعد چې کوم دی د هغه سره دغه سختۍ دغه وړل دغه نامعلوم ځایونو ته دغه غوا کېدل دا د هغه سره شروع شو. مفتي منیر شاکر صاحب د هسپتال څخه یعنی په ناروغه وجود سره وړل شوی دی. لا هم تبدید ما پته نه لګي. ملګري لګیا دي کوشش کوي چې هغه زه معلوم کړي چې چرته یې وړی ده. خو داسې حرکتونه چې کوم دی د پښتنو دپاره ډېره شرم او د ډېره د بېغیرتۍ او د افسوس خبره ده چې په داسې خبرونو په داسې هغو باندې واقعو باندې چپ پاتې کېدل بل مشر ته لار جوړول دي چې سبا راروا نور خلکو سره هم دغه شان کېدلی شي. نو د دې لپاره ټولو ملګرو څخه په رسنیو باندې غږ پورته کوي، په سوشل میډیا فیسبوک او په ټولو ملګرو ته خامخا دې ته توجه ورکوي. تاسو د خپلو مشرانو د کورسیو د هغې د وزارتونو لپاره ډېرې منډې ووهلې، ډېره پوسټونه مو وکړه، ډېره مبارزه مو وکړه. خو نن راسئ د پښتون قام د ملت د خاورې د اتفاق د اتحاد خبره ده. نو خامخا د دې لپاره غږ پورته کوي. نو راځئ چې اوس حقیقت وورو د عبد الله شاکر د خلینا چې حقیقت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څومره مسلمانان مرګري حضرات زما دا आवाज اوري، چونکه د مفتی صاحب د بیماری په وجه ډېر مرګري په شکوک او شبهاتو کې دي. ملګرو یو پوسټ کړو چې نامعلوم ځای ته منتقل کړی شوی دی. نو مفتی صاحب بیماری چې دا د الله د طرفه وي او الله دې ول روغ صحت ورکړي. ملګري ټول مطمئن اوسېږي. الحمدلله مفتی صاحب فی الحال گزاره کړې ده او چونکه تاسو ته پته ده چې مفتی صاحب د زړه بیمارو، نو دشمن لګیا د قسمه قسمه حربې او قسمه قسمه ټینشنونه جوړوي چې یاره دته ټینشن وي او دته تکلیف وي، کله د زوی په شکل کې، کله بعضې نور داسې مسایل جوړوي چې دی په هسپتال کې وي. خلک کوشش وکړي چې موږ به دې ځای نه ویسو. خو الحمدلله الله پاک دشمن په هر صورت ناکامه کړی دی. مفتی صاحب موږ یو محفوظ ځای ته بدل کړی دی او اوس انشاءالله ټیک ټاک دی. ټول ملګري دي دعاګانې کوي، خصوصي دعاګانو اپیل دی. باقي مفتی صاحب الحمدلله بالکل محفوظ دی، ټیک ټاک دی. صرف د دعاګانو درخواست دی تاسو ته او ټول ملګري دي مطمئن اوسېږي. انشاءالله داسې پریشانۍ خبره نشته. نږدې وخت کې مفتی صاحب چې لږ برابر شي نو کوشش کوو چې مفتی صاحب خپله یوه ویډیو وکړي. او باقي دي ملګري ټلیفونونه او د راتګ کوشش ته ځکه نه کوي چې دلته موږ په بیماری وو او هلته هسپتال والا مرګري په دې باندې تنګ شوي وو چې هلته خلک راتلو حد نه زیات، نو هسپتال نو انتظامیت هم ډېر زیات مشکل وي. نو ټول ملګري دي صرف زما دغه ویډیو د تسلی په هغه قبوله کړي او تاسو ټولو احترامات او د پښتنو یو جهان مننه د مینې. انشاءالله مفتی صاحب فی الحال ټیک دی او ټولو ملګرو ته د دعاګانو خصوصي اپیل. جزاک الله.